وړاندې کوله او مشترکه د خلکو مسایل واوري د علاقې مسایل واوري نو دا ډېره ښه خبره ده. خو زما په ذهن یو کمی خو پکې شته دی که د ټولو محکمونه یو کس دی راغوښتلی او دلته ناست وی او هغه اورېدی چې هره چا کې څونه کمی دی او هغه خپل شی ځان څه نوټ کولی نو دا به نور هم ښه خبره وی. ایسي صاحب زموږ صدبر کلي سره تعلق ساتو. صدبر کلي بازار چې زموږ دی ډېر ناقصه مطلب دا دی چې څنګه چې د خسترحمان بایو ویله زموږ نالۍ او نږدې چې څونه مضافات پټي دي نو که چېرته موقع وه تاسو به موږ بومځو دا ټول د دې پلسټکونه او دا نالۍ ډکې شوي دي. څه وخت کې موږ په خپله د مرګرو نه چې کوم داسې مالداره کسانو یو سیټ نالۍ شته د بل نشته دی موږ خپله د جب نه چانداره واغسته او په نالۍ شروع وکړه خو حالان کې محکمې والا رال چې تاسو اجازت نه دی اخیستی دا به پېښور نه تاسو اجازت تلی نو لکه په دې موږ اجازت نشو درکولی هغه نالۍ بېرته موږ نه واپس بنده کړه. یو سیټ دغه صورتحال چې دوکان نه کوبه ډنډ ولاړي. دویم دونه زموږ غټ بازار دی چې موږ سب کې ټاسمرمر نشته 450 دکانونه دي موږ یو ټاسمرمر په بازار کې نشته. یو جاین ټاسمرمر دی چې هغه د کلي او د بازار کار کوي خو هلته د ویړ مشینان دي او کاروبار پې ډېر دی نو روزانه هغه لینکونه سوځي او دغه صورتحال دی زموږ. نو په خپله دوکاندار د اغلا ته مجبوره کېږي چې ځان لپاره کونډه وارتي بل کار ته مجبوره کېږي. نو موږ وایو که تاسو په دې وابډا والا باندې زور راوړئ د بازار دپاره خپل انتظام د ټاسمرمر وشي نو هغې به خلک به داخلي وکړي پراپر طریقه باندې به هغو ته بیل ځي نو لکه دا یو مسله به دوکاندارانو په ټول بازار کې د 15 دکانونو کې بجلی نشته ټیلران دي چې کاروباریان دي دغه دي دا صورتحال دی. د صفایي دغه صورتحال دی. بل سټریټ لایټ د زموږ لګېدلي دي چې هغه دغه شانتې خرابې دي نو موږ خو مخکې هم پکې یو درخواست ټیمې صاحب ناست دی دیو پر نوټس کې م راوستې وه چې یاره جي دا وخت د دهشتګردۍ او حالات خراب دي که چېرته دا انتظام موږ ته وشي نو چوکیدار ته به مساني بازار کې به رڼایي د غل غدو به امکان هم ډېر کم وي نو دا که دیو په خپل دغه کې والي او دې باندې کار وکړي. جی بل د امن امان خبره ده ما سهار هم ډي سي صاحب سره ګپ لګاو ناسو تاسو بنګله کوي نه وي راوتي چې داسې صورتحال زموږ په دې علاقه کې شروع دی موږ خو دیهاتي علاقه ده جوار دي ځنګلي دي نو بس یو ځای کې نښه ویلی کېږي وایي دې ځای کې دونه کسان ښکاره شو بل ځای کې نښه ویلی کېږي دونه. بله شپه د تره زوی دی حضرت محمد نوم دی نو هغه ماته قصه کوله چې 11 بجې وې د شپې او په دې ګورده کې دغه کاڼي در ور باندې نو ما د ګاونډي ډاکټر ته ټلیفون وکړ چې یاره ته دکان ته راوځې ما ته ډېر زیات تکلیف دی هغه راووت او ما ته ستنمن وکړه اوبه مې په دکان کې وڅکلې او هغه راته ویل چې لږ واک وکړه چې دا درد دې لږ دغه شي. نو زموږ د دغه دکان نه شاته د پټي راځي او پټي نه ښکته بیا کلی راځي نو ول ما سوچو که زه په دې لار داسې وځم او د بازار ته به راتاو شم نو ول چې زه کله دغه لارې ته واوښتېدم اخوا نو له ساته کسان په داسې ولاړ دي غږ را باندې وکړو دا د نن نه یو 4 شپې 15 شپې مخکې قصه ده چې هلکه که کلیوال او که میلمه لار بدل کړه چې په موږ په دې طرف را نه شي نو موږ نه پوهېږو چې دا څه قسم خلک دلته راځي په کومه جامه کې دي څنګه چل دی. نو ما د ډي سي صاحب ته وویل چې قاضر ته یو مشوره در کومه خیر دا خبره زما قانوني نه ده خو که تاسو راسه ومنئ نو دا بیا د ما ته ویل چې دا تحفظ تاسو تحصیل دی چې د ای سی په نوټس کې ستاسو په نوټس کې چې یو سړی د شپې زما کلي ته راځي زما کنډر له راځي زما دیوال له راځي نو دا خو به یا زما د سر دښمني یا به زما د عزت دښمني یا به مې د مالي چې دا اجازت د کور والا ته وي که داسې یو شی پیدا شي او د خپل دیوال او خپل کنډر کې سړی وشتلی و چې پولیس ته دی پایار نه لي نو د ډېر حده پورې به زه وایم چې دا مسلې موږ ته حل شي. خو که فرض که موږ دا یېړی چې زه ډز وکړم سبا مې پولیس راکاږي سړی مې زخمي که مړ مې که یو طرف ته زموږ حالات دغه شان دي د سکورټي بل طرف ته زموږ دغه کورونو والا میریږي حتی زما پولیس هم میریږي په چا ډز نشي کولی لکه زموږ ملګري شته دی موږ دغو تاثرات اورو چې یاره په دوه کې یو مطلب دا دی که بادري موکله هم غر کې وو او که بېغیرتي موکله نو موږ وجنې هم غر کې وو دواړه طرف ته غر کې وو. نو زه یم که په دې تاسو په بالا ساته باندې تاسو میټینګونه کېږي یا څه کېږي نو مطلب دا دی چې په دې باندې لږ تاسو غور وکئ دغه وکئ. بل دا دی چې موږ په کلو باندې داسې تارونه تلي هغه خو ستاسو دغه نه دی خو بهرحال ستاسو په دغه کې به راولو په بازار کې په دوکانونو مارکیټونو باندې ناموزي لاندې تللي دي ډېر کسان یې شاټ کړل څوک یې پکې دغه هم کړه په کلي کې په کورونو په سرونو د چتونو باندې تللي دي په دې خو زموږ څه پیسه نه لګي خو اداره غفلت کوي چې موږ له چېرته یو 2-3 لړمینان راکړي مطلب دا دی موږ اوس په خپله خدمت کوو که نه دا پول د دې نه سته غواړي دلته لګول غواړي د دې کور د سر نه دا مځی بچ کېږي هغه کور ته تحفظ راځي زموږ ماشومان بچ کېږي نو دغه شان دي چې ډېر مسایل دي نو او صدبر کلي په حواله باندې نو که دغه د لیټونو دا ټیمې صاحب ناست دی او د صفایي په حواله باندې او زموږ چوکۍ دی نو هغه خو هم دغه شانتې دغه ده او بل اهم مسله دا ده چې دا سورل غونډۍ دا چوک چې ده د کالج دلته چې دا ګاډي په دې روډ ولاړې د هغو سره اړه څه انتظام نشته دی مونږ که دا ټیمې داسې بندوبست وکړي
او دغلته د یو اډي بندوبست وکړي مطلب دا دی دیو ته به رینیو هم راځي دا ګاډي به یو سیټ ته لاړ شي اکثر دا کالجیان راوځي هغه احتجاج هم په دې کوي چې هغه روډ کې ګاډي ولاړي لکه د تګ را تګ هغه لار نه کېږي موږ د انتظامیه سره هر قسم قربانۍ ته څنګه چې خسته کېول تیار یو خو چې انتظامیه هم خپله چې کوم ډپارټمنټ خپله ذمهواري وپېژني خپل کار وپېژني موږ د سیول خلکو نه چې څونه دیو تعاون غواړي موږ په هر محاذ د دیو څخه ولاړ یو بغیر تنخواه بغیر لالچه موږ خپل ټیم هم ورکوو خپل دغه هم ورکوو نو دغه ریکوست هم دی چې څونه ادارې دي محکمې دي صاحبه چې دا لږ اکټیو شي او مطلب دا دی چې کوم ځای کې مسایل وي هغه موږ ستاون پرې کوو شکریه